بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو په سکرین ښکاره دغه 14 کلن ماشوم د تخبې شریف آباد سیمې نه د تیرو 2-3 میاشتو راسې لاپته دی. قدرمنو والد صاحب راسره موجود دی، هغه سره به خبرې اترې کوو د دغه ماشوم په هکله. کاکاجي دا راته ووایه ستاسو نوم څه دی؟ زما مسعود. دا ماشوم چې کوم دی ستاسو په سکرین تصویر ښکاري دغه کتونکو ته، دا د څومره وخت نه لاپته دی؟ دا د روژې د 2مې ورځې نه غیب دی. دغه ورځې نه په هغې کې بیا دی په 10مه روژه باندې دلته زموږ یو کلیوال دی، هغه لیدلی و، نو هغه بیا راوستو، ما ته یې رنګ وکړو، ما کور ته راوستو او په روژه ولکه ګرمي وه، بس مونږ وی زه ماښام به اوسه بیا ته تپوس وکړو چې دی چېرته و چېرته نه و. نو هغه بیا زه چې بار ووتم چې ماښام رالم کور ته، نو زما مشر ورور هغه روژه ماتي له هغه به وتلی و، شپې هلته هم بیا کړې وه. بیا په سهار زه دوکان ته لاړم، ویل زه نن به دې تپوس وکړو. نو بیا سهار چې زه دوکان ته لاړم نو دی بیا داسې 9 بجې کور ته راغلی دی، کور کې و د 3 پورې. بیا زما د رور کره بیا تلی دی، څه شیز په کار و هغې پسې تلی دی، او د هغه ځای نه بس بیا دوباره بیا پټ شوی دی، لکه داسې بیا نه دی راغلی. دا سکول ته به تلو مدرسې ته؟ او سکول ته به هم تلو. دی 9م کې و، 9م کې و او 9 سپارې 10 سپارې په ځای هم کړی دی، او ښه سم دم داسې هغه هلک هم نه پته نه کېږي چې څه چل. ولې جي کور کې سختي مختي خو موسه نه کوله ماشوم سره؟ یاره دغه سختي خو پرې نشته دی، مدرسې ته او سکول ته دغه که سختي نو دغه خو سکول مدرسې ته به هم لېږو؟ بس لېږو به ما او دغه نور ورته څه دغه پرې نه و، نو څه تکلیف ورته. دې نه وړاندې مطلب تللی و بیا را پیدا شو، ورځې کور تېره کړه، بیا لاپته شو. کم ځای پورې وګرځېدی چې خپل مونږ خو پسې رشته دار هم وکتل او پېښور او مردان او پینډۍ او مړه بس یو ځای هم نه دی پرېښی. اوس هم داسې دا پوسټر یې چاپ کړي دي، مونږ یې ځای په ځای په دې اډو مډو کې ولګو. مونږ یې که دغې څه چاته څوک یې ویني. چا سره رابطه بیخي نه ده کړې چې یاره دلته ولته؟ نه ده کړې، نه ده کړې. کور یې د مور څه پوزیشن دی جي؟ یاره مور خو یې پسې الریډي لکه خفه ده، ټول کور خفه دی، د کور ټول ماحول ګډوډ دی د کور. نو او هغه لکه داسې مخکې نه هم د دماغو لکه بیماره ده که نه، نو پس تکلیف ورته ډېر دی. دلته خو تاسو FIR به هم کړی؟ او سالوشا تاڼه کې مونږ FIR شته دی. پولیس د سمنډه ترلوالې؟ پولیسو هم خپل ښه کوشش کوي، ځکه چې پرون هم ماته د اسلام آباد نه رنګ وشو، د پولیسو دغه کې هغوی هم کوششونه شروع کړي دي، نو تسلي راکوي بس وبه شي وایي. الله دې وکړي چې تاسو دغه ماشوم راشي تاسو ته په خپله درشل ودرېږي واپس، او دغه مور له دې الله صحت ورکړي کومه چې بیماره ده او په دغه ماشوم پسې خفه ده الریډي، ځکه چې ماشوم د چا د کوره یو شپه هم بار وکړي نو په کور باندې ډېر خفګان تېرېږي. بیا دغه ماشوم چې 2-3 میاشتې کېږي لاپته دی. کاکاجي خپل نمبر هم وایي دغه کتونکي چې ستاسو نمبر نو؟ زما نمبر دی 0344 129 33 24. 0344 129 33 24. د ماشوم نوم څه و جي؟ د ماوز نوم دی. ماوز ستاسو د علاقې ته اډرس هم لږ؟ زمونږ د کلي شریف آباد نوم دی، دا نهر کناره تخبی، او د کلي نوم شریف آباد دی. ګرانو کتونکو دغه ماشوم په سکرین تصویر ښکاري، بار بار ځي او راځي چلیږي، پټه په سکرین باندې کومه چلیږي په هغې دا کوم نمبر دی دغه کاکاجي. که چاته هم د دغه ماشوم حوالې سره څه قسمه معلومات دي، چا لیدلی چېرته، چا څه په چمګاونډ کې، چا څه په علاقه کې، چا څه دوکان کې، چا سره دیاړي مزدوري کوي، چا څه په کار باندې، نو دغه کاکاجي سره به دغه نمبر رابطه وکړي، ځکه چې دړه غوښې دي، دړه غوښې چې د چا نه جدا شي په هغوی چې څه تېرېږي موږ ته پته راځي. چې ډېرو درونو ته موږ تللي چېرته چې ماشومان لاپته شوي، د ورک شوو ماشومانو دا سلسله په KPK کې د تېرو 2 کالو راسې ډېره په تیزۍ سره روانه ده. اکثر ګورو موږ ماشومان راشي بچیا دومره ماشوماني او د کوره لاپته شي، بیا چې موږ ګورو د هغوی لاش چېرته په پټو کې نالو کې یا چېرته د چا په پټو مټو کې پروت دي. نو الله دې ونه کړي چې دغه ماشوم هم چېرته د داسې درندګانو په لاس ورغلی، الله دې وکړي چې دغه خپل کور ته صحیح سلامت راشي، دغه مور او پلار ته ودرېږي. 13 ورځ تاسو به پروګرام هم کتلی چې د پاتې کوم ماشوم پیدا شو، د هغه په کور کې خوشحالي وه، یو اختر و، ځکه چې هغه کور والا هغه مور هغه پلار چې کومې خبرې کولې چې یاره د اختر په ورځ بیا په روژه کې چې په موږ کوم حل تېر شوی د قیامت نه په موږ کم نو، ځکه د بچي درد دی الله پاک چاته هم نه ښیي، دغه درد نن سبا په دې کاکاجي دی. نو د ده سره به ستاسو مرسته دغه وي چې دغه ویډیو شیر کړي، دغه ماشوم د چا سره مي په دغه نمبر د کاکاجي سره رابطه وکړئ یا مقامي تاڼې ته یې حواله کړئ چې د کاکاجي ته خپله د زړه ټوکړه میلاو شي. همدې سره خپل کوربه جلال صافي له اجازه ترکي په دغه دعا سره چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د الله پامان.